اللهم رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سورة البقرة آیات 2 نمبر 67. د بنی اسرائیل یو واقعیا د دې ذکر کوي الله پاک چې بنی اسرائیل کې یو تر یو وراره نو د تر د لور چې و نو دای د وراره خوښه وه نو دا وراره به سیلاړو د خپل تر ته و چې د یو څو جام وکړو چې داسې هغه یو تر مې په دنیا کې دی نور څوک سره نشته نو لور به وکم تر به میسته مړ شي نو مال به ماته پاتې شي او دغه زما مال به هم زما شي او دغه لور به هم زما شي دا پیسې د هر څه به ماته پاتې شي چې تره به سې لاړ نو تره ورته انکار وکړو چې تره ورته انکار وکړو نو دی راغی نو سوچ وده کولو شیطان ورته ذهن کې دا واچول چې تره دې مړ که نو تره نه پس څوک دی خو ته یې د په خاندان کې ته پاتې یې نو دا لور به هم ستا شي او دا مال به هم ستا شي نو دا چې کم ځای کې اوس مړ کړم او خلک په ما سبا شک کوي ما به دغه کوي نو داسې کار وکړو چې دی بوتله بل کلي ده نه خپل کلي نه وباسو بل کلي ته یو ځای کې سودا وکړه تره ته وایي چې تره ما تره لاړ شه او ته لکه ښه پوهېږي نو مشرانو کې برکت هم وي او ته لکه سودا باندې ښه پوهېږي نو ما سره به هلته سودا وکړي ما سره هغه صحیح دی لاړ شي چې ترې هلته داسې بانه مانه کتلې دی به تره یې مړ کړی دی چې مړ کړی کور ته راغلی دی په کور کې چې نو غوا خوره کړې ده چې د ما تره نشته د ما تره غیب ده څه شو خلک وایي چې هاو که نه یار دا خو پرون نه غیب دی چې دلته خو ښه سلامت وتی و نشته وایي چې دی چې ګرځو بسې کسان ګرځېده نو چېرته بل کلي ته مثلا که چې بل کلي ته لاړ نو هغه ځای کې د کلي په خوا کې یو ځای و هغې کې تره مړ پروت دا دې کلي واله دا چا مړ کړی دی نو د دین کې یو مسله ده چې کله داسې په یو کلي کې قتل وشي او دا قتل څوک معلوم نه وي مجهول نو د دې دین مسله دا چې دغه کلي کې به 50 کسان راغونډ شي مشران هغه 50 کسانو به عدالت قسم ورکړي قسمونه به ورکړي چې یار دا قتل تاسو یا به خو موږ ته کس راکړي چې چا وجلی دی کس نه چا نه وجلی نو قسمونه وخورئ چې 50 کسان د کلي نه راغونډ شي لوی هغوی قسمونه وخوري یا به دیت ورکوي دغه ټول کلي به د دې مړي دیت ورکوي نو دم دغه سوچ وکړو چې راشه هم به دیت کلي نه والمه هم به چې کوم دور به تر دور به راته میلاو شي هم به تر مال به راته پاتې شي دغه شان بچایي به کوم ګرځم به داسې چلبازي وکړه نو خلکو ته چې زما دې کلي والا نو ما دغه واخلی بدله والی او ما د دې دیت راکړي ما تر دوه وجلی هغه چې موږ نه دی موږ خبر نه یو 50 کسان چې دی هغې راغونډ کړو موسی علیه السلام دورو نو موسی علیه السلام بیا راغی موسی علیه السلام یې څه چلی شوي دغه شی نو موسی علیه السلام ته وایي دا قومو چې ته خو پیغمبر یې که نه دا خو عامو خلکو دپاره ده ته خو پیغمبر یې الله نه سوال وکړه نو الله به دغه وښیي که نه قاتل به درته وښیي چې دا څوک دی زموږ نه ولې قسمونه موږ ته راکړي دیت زموږ نه هلې موږ خو دا کار نه دی کړی موسی علیه السلام دا خو هم ټیک ده الله ته سوال وکړو چې الله ته سوال وکړو نو الله پاک ورته وفرمیل چې موسی د خپل دغه قوم ته ووایه دغه کلي والا ته چې غوا لاله کوي غوا لاله کې زه بړه به په خپل اهل ووایي نو د بني اسرائیل دا خبره چې دی نو دا داسې په مذاق غوندې کې واړوله وایي مړه وي د دې د غوا او د مړي دې سره اوس څه نسبت دی قاتل او د غوا او د مړي دا څه څه وایي مړه ټوغې موږ سره کوي موسی علیه السلام ته هغوی د ټوغې نه کوم الله راته فرمایي د الله حکم دی نو هغه خبرې ښه صحیح ده زه الله ته سوال وکړم چې دا غوا څنګه غوا لاله کړو ځوانه څخی ده که نه بالکل کچه څخی ده غټه غوا ده
وایي دی څه شی دی نو الله طرف نه حکم راغی چې نه ډېره کچه ده نه ډېره غټه ده په درمیانۍ کې ده سخی ده نو دوی بیا خبره سوال وکړو چې د الله نه سوال وکړو چې دا غوا څنګه ده سپینه ده توره ده زیړه ده هغه ورته چې خدای نو زیړه ده بیا چې کوم دی نو سوال وکړو چې لکه دا جوتي ده که جوتي نه ده پټیاړې که اچالې که نه چلې دې داسې مطلب دی که دا یو قسم بیا لګوه اوبه راوړه دی پاسې ما ته و چې د څه اوبه راوړم په لوټه کې که په ګیلاس کې دا ته مې پورې ګیلاس کې دی یخې که تودې एकदम درمیانه سکل اوبه راوړه دی یو ټانکۍ نه راوړم بیا د کور نه راوړم داسې هغه شی خبر وږدی که نه حقه چلې شروع خبرې ځان ته دی وجه دا علما وایي که نه ډېر سوالونه مه کوئ سوال چې وشي جواب درته میلاو شو بس بیا دوباره بل سوال ځان خبر ښه ګرانه کوي نو دا به جوتي که جوتي به نه و یو به کړي که نه به کړي الله طرف نه حکم راغی چې نه یو هم نه ده کړی دا به کوم ځای کې خبرې دومره اوږده کړه دومره په دې بني اسرائیلو کې یو کس و چې هغه د پلار چې ډېر فرمانبردار و یا د مور دوه روایت دي یو کې د پلار دی بل کې د مور دی چې د ده پلار چې کله مړ کېده نو یو وړوکې غوندې کې سخی بوتله ځنګل کې پرېښوده او الله ته سوال وکړو چې الله دا مې ستا تا ته حواله کړه او زما دا زوی ماشوم دی چې کله غټ شو نو دی به ځنګل ته راشي او دا سخی به بیا هغه ته میلاو شي او ځان به بیا خپل روزګار کوي خو دا سړی نیک و چې کله دا زوی دغه شان دا سخی پرېښود ځنګل کې الله ته یې حواله کړه توکل علی الله واپس راغی نو کور والته قصه وکړه شان که زه مړ شوم نو زما دا زوی ته به بیا چې کله غټ شي نو لاړه به ځنګل ته غوا به راولي چې زوی دغه شان غټ شو نو بور ورته چې لاړ شه ځنګل ته او هلته ستا غوا ده ستا پلار تعالی پرېښې ده الله ته یې والا کړې ده هغه راوله نو دی چې لاړ ځنګل ته د مور خبرې ومنله لاړو ځنګل ته چې لاړ نو مازدیګر شو خو په لاس باندې غوا ورنه راغله کور ته راغی وایي مور څه خو نشته ځنګل کې خو ما ډېر خو په لاس رانهلو وایي داسې کار وکړه سهار ورته بیا وایي لاړ شي ځنګل ته او په ځنګل کې به آواز وکړي چې ای الله زما هغه غوا چې زما پلار تا ته واله کړې وه هغه ما ته راکړه دا غوا به ستا خوا ته راشي او د غوږ نه مې ونیسي کور ته به یې راولي دغه شان دا وکړه ځنګل ته لاړه الله ته سوال وکړه الله زما هغه غوا چې زما پلار واله کړې وه هغه راکړه ما ته غوا په منډه منډه راغله غوا سره خبرې شروع کړې او ته ډېر ورالې او ته خو ډېر خوشحاله هغه ورته وایي چې ته ما ته راوخېږه په ما کښېنه زه به دې کور ته ویسمه ده ورته وایي چې نه زما مور ما ته وی چې د غوږ نه مې ونیسې را به یې ولي ته د خپل مور خبر نه غورځوم وایي صحیح دی زه د غوږ نه یې ونیوه او کور ته یې راویستله کور کې ورته مور وویل چې څه ورځې پس دا غوا ته میلې ته وکاږه او په میله کې خرڅه کړه په 3 روپۍ خو شرط په پکې دا چې کله ستا چا سره بیه راله هغه ته وایي چې د مور سره مشوره کوم بیا غوا بیا تاله درکومه نو یو کس سره مشوره راغله بیه راله هغه وایي چې په 3 روپۍ صحیح ده په 3 روپۍ زما شوه هغه ورته وایي رایې کوي نه شرط دا ده چې د مور د تپوس کوم بیا به راځم وی مور نسته تپوسونه کې خو رایې کا وی نه نه وی زه صحیح ده بل زیارت مثلا نه کوم ور چې میله لګېده چې بل میلې ته بیا راغلی نو بیا دا غوا به زما وي صحیح ده چې بلې پیر راغی نه که دقه کسو بیا میلاو شو وی غوا ای په 6 روپۍ راکړه په 6 یې راکړه وی په 6 صحیح ده دا وی بیه وشوه وی د مور مشوره کوم تپوس کوم بیا به درکړم بلې پیر چې راشم بیا به درکړم بیا کور ته راغی مور ورته څه دې وکړي شان بیه راله خو ما ورته چې مور نه تپوس کوم دا بل هغه چې ته لاړ شي که نه بلې میلې له دی به بیا راغلی دا انسان نه دی فرشته ده چې بلې پیر راغله هغه ورته وایي چې 9 روپۍ وایي چې د مور نه تپوس کوم نو بیا ورته هغه ووایي چې ته دومره د مور فرمانبردار یې نو دې مور ورته وایي ته ووایه دغه کس ته سوداګر ته چې ما ته د دې غوا په باره کې ته څه ووایه دې سره څه وکړم
هغه له مه ورکوه دې سره څه وکړم تا ته به هغه مشوره درکړي نو ده ورته وویل چې دې غوا سره څه وکړم هغه ورته ویل دا ډېره قیمتي غوا ده او دا مه خرڅوه ان قریب په بن اسرائیلو کې واقع درپېښ ده چې هغې کې به یو قتل کېږي او په هغه قتل کې به دا خلک بیا راځي ځانه به دا غوا ستا نه اخلي په دروند قیمت به دراني په دروند قیمت به دراني ته به داسې قیمت ورته ولګوې چې دا غوا به زه در کومه خو دا غوا دا سرمن نه ده ګوډې دا به ما ته د سرو ډک کوي د سرو او دغه قیمت به در کوم که نه در کوم په دغه قیمت به ولې ورکړي صحیح ده دی لاړ کور ته خپله غوی ساتله دغه بن اسرائیل چې دا خته ونو دوی ته الله وښودله چې ته لاړ شي تاسو لاړ شئ پلانکې علاقې ته هلته یو کسره غوا ده او تکه زیړه غوا ده چې سړی ورته وګوري خوشحالېږي دومره ښایسته ده او دغه غوا به لاله کې بله غوا به نه هلاله وایي چې دوی لاړه هغه کلي ته نه هغه کسه چې غوا راکړه هغه وایي دا نه چې څومره قیمت پې که نه واخله دا غوا مونږ ته راکړه نو هغه ورته وی چې دا خو د مور روایت و لکه د مور د بلکې دغه د پلارو ده به د پلار ډېر خیال ساتو یوه ورځ د سره دی لاړ نو دا قیمتي کاڼه نه قیمتي کاڼه دا یو کس سره چېرته د سره و نو چا ته یې اخیستم دا قیمتي کاڼه د پلار د بالښت لاندې پروت و چې بالښت لاندې پروت و نو ده پسې هغه سوداګر چې راغی اخیستونکی تاجر وایي چې هغه قیمتي کاڼه ستا سره پروت دی هغه ما ته راکړه او دومره پیسې والا مثلا 1,00,000 روپۍ والا نو ده وایي چې هغه در کوم درله خو زما د پلار د بالښت لاندې پروت دی په کټ کې هغه اوده دی چې کله هغه رایښ شو هغه خوب کې د خلل نه واقع کوم هغه نه رایښ کوم چې هغه رایښ شو ته به راشه خپله کاڼه هغه چې کار وکړه پلار وشه رایښ کا او خیر د 100,000 پسې سیوا کا خو دا کاڼه راکړه هغه ورته 100,000 کم یې کړی چې پلار مې رایښ شو که نه ته په 1,00,000 نه پاتې دی شو هغه په 6,000 مې شو هغه وایي نه هغه ورته وایي 100 بسې نورې له پاسه که ده 1,40,000 شو هغه وایي 100 بسې نورې کمې که په 80 شو خو چې پلار مې رایښ شو نه خوب کې زه خبر روان وم 3 پېرې هغه ورته په 40 ته شو هغه ورته ویله که په 1,50,000 مې شو خو چې د پلار رایښ که هغه وایي نه پلار نه رایښ هغه سړی لاړو نو بعضې وایي چې دغه دی د پلار ډېر سخت دغه و د تابعدار و د پلار خبره یې منله نو دله ځکه د الله سیله ورکړه کاڼه خو بیا هر څنګه دغه کاڼه چې بیا په هر قیمت باندې لاړو خو دا کاڼه قیمت دلته ورکړو دغه غوا چې د دوا باندې سړی چې کله راله چې دا غوا مونږ ته راکړه دا ورته چې دا به مال د سرو دا دی دا ګوډه بړه کوه د سرو په دغه قیمت به در کوم که نه در کوم هغه ویس مونږ ته منظوره ده غوا یې ترې واخیستله او ورې وله کړه هغوی بیا غوا حلاله کړه بیا موسی علیه السلام ته الله حکم وکړو چې دا غوا حلاله کړه د غوا یو حصه راواله او دا مړی پې ووهئ دا مړی به الله پاک راپاسې دی به خپل قاتل په خپله وښئ نو چې غوا حلاله کړه د مړی پې ووهو پیسه یا په خپله یا وله په غوږ په هر ځای چې وله اوس مړی الله پاک راپاسه ژوندی شو و چې 40 کاله دا بن اسرائیل چې نو ګرځېدل ښه مړی پروت و 40 کاله و ان شاء الله لمهتدون وایي که چې قرآن کریم کې وایي که چېرې دوی انشاءالله نه وی ویلی تو بس قیامت ته پورې ګرځېده دا غوا به دوی ته نه وه میلاو شوي دا 40 کاله ځکه الله وګرځول چې دا چند چوره خبرې ډېرې شروع کړي شی په الله نور هم ګران کړو تپوس څه لا کوي غوا لاله کوي او دا بل دا چې د مور پلار ډېر سخت فرمانبردار و نو دوی وایي چې د مور پلار خیال ساتئ خبرې مه غورځوئ دې ګوره څومره ګټه دغه عبرت دی پکې او بیا هغه مړی الله چې را ژوندی کړو مړی وي زه خپل دقې وراره وجلی یم او بل چا نه یم وجلی بیا چې دغه خبر دغه شوه او وراره دغه په قصاص کې لاړ قاتل جو مړی کو خلکو دیت بدلې ترې واخیستو نو ګورئ دا دې کې 2-3 خبرې دې نه راووتې چې څومره ګوره دا یو خو ډېر تپوسونه کوله او بله دا چې د مور پلار خیال ساتل پکار بله دا چې لکه داسې قتل کول داسې چلبازي کول چې هم به دیت والا ما به راته ښځه میلاو شي هم به چې دی نو د پلار د تره میراث به راته میلاو شي نو دوکه یې کوله که نه دغه هغه هرس یې کوو نو هغه هر څه ترې لاړو خپل سر یې به کیسته وخوړو
نو قرآن کریم چې دی دا د دې قصې چې بیانوي دا د دې دپاره نه چې یاره بس قصه جو تېره شوه د دې دپاره د عبرت دپاره بیانوي د دې نه عبرت والی زمونږ دپاره دا ټول د عبرت نه ډک کتاب دی قرآن کریم دا د عبرت والی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك لږ وختي راځي الله مو خوشحاله کړي نو درس ستاسو پر ما شروع کړی تاسو که نه راځئ نو بیا خو دا خو ما شروع کوم ځکه نه کوم دې دپاره چې ما چېرې دا دو ته په دغه کې نو ما شروع کړو ستاسو په مرضۍ باندې تاسو نه راځئ هغه ماشومان وایي اوس کار خو نه کېږي که نه لږ وختي او 10 منټه وختي راځئ دا درس پیدا کېږي نو تاسو ولې دا هم د دې محروموئ